أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. سورة آل عمران دي آيات نمبر 150. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم کچیر تاسو وجل سی فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې او متم یامرسی لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. نو خامخا د الله د طرفه مغفرت او رحمت خیر ډیر خیر دی مما تر هغه یجمعون چې دوی جمع کوي. د دې آیات هم د مخکې آیات سره مناسبت دادی چې دې منافقانو بدا خبره کوله چې تاسو زموږ سره یو ځای اوسېدلای او زموږ پرای عمل کړی وای نو بیا به تاسو ته مرګ نه راتلای او تاسو به په دغه لویه پریشانی کې نه واقع کېدل. نو د دې جواب په مخکې آیات کې ورکړه سو او په دې آیات کې ورکول کیږي. ولئن قتلتم فی سبیل الله، یعنی جواب په دې شکل باندې دی چې د الله تعالی د طرفه څخه قضا او تقدیر دا یقیني دي. خامخا به انسان ته پر ټاکلي وخت باندې مرګ راځي او بل دا چې انسان خامخا الله تعالی ته ورځي، الله تعالی طرف ته پیشیږي، یوې خوا ته تللی نشي. نو کچېرې انسان ته مرګ هم راځي او دا یقیني ده او دا چې الله تعالی ته پیښېدل دا یقیني دي په هر څه حالت کې نه ردي. نو بیا خو خیر دا ده چې د دین په لار کې انسان ته مرګ راشي، ځکه چې مرګ راځي نو چې د دین په لار کې مرګ رالی نو دغه مرګ موجب مغفرت او رحمت ګرځي. خدای سړی ته مغفرت کوي، رحمت باندې کوي. نو تر هسې مرګ باندې چې سړی پر بستر مري تر هغه خدا خیر دی چې د الله تعالی په لار کې سړی ته مرګ راشي. نو په همدې خاطر باندې چې سړی د دنیا او د دنیا د اسباب او د محبت په وجه باندې د مرګ غلی نو مرګ ورته راځي چې ورته رالی په دغه وخت کې نو بیا مرګ موجب حسرت او غم دی په دنیا کې او د آخرت په ورځ باندې د خدای د قهر او د جهنم د اور مستحق سړی په ګرځي. نو په کار دا د سړی ورته پرهیز وکړي. نو را روان آیات کې الله عزوجل دا خبره کوي ولئن قتلتم فی سبیل الله، کچیر تاسو وجل سی فی سبیل الله د الله تعالی فلار کی او متم یامرسی د الله عزوجل فلار کی، نو دا حکم نقصان ندی بلکې خالص نفع ده. زکه چې لمغفرة من الله خامخا د الله عزوجل د طرف مغفرت ورحمت او د هغه د طرف رحمت خیر په درجو بهتر دی مما تر هغه څه یجمعون چې دوی جمع کوي. یعنی کوم څه دوی جمع کوي چې د دنیا ژوند دی او د دنیا د ژوند اسباب دي او په دې خاطر باندې دنیا ورته محبوبه ده او بیا چې ژوند ورته محبوب دی. نو د خدای د طرفه مغفرت او رحمت خو په هر حالت کې پر خیر دی چې انسان باید حاصل. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون، کچیر تاسو مړسی او قتلتم یا تاسو قتل کړسی لإلى الله نو خامخا د الله عزوجل طرف ته تحشرون تاسو راجمع کړل کیږي. یعنی کمړسی او قتل سی په هر حالت کې به خدای ته ورځي. نو الله عزوجل ته سړی ورځي او ورتک حتمی دی، په هیڅ حالت کې ګرځیدل نشته. نو بیا په داسې حال کې ورتلل چې د خدای احکام پر ځای کړي په سپین مخ باندې ورتلل او ډیر خیر دی تر هغه چې په تور مخ باندې سړی ورځي. العیاذ بالله. ولئن متم کچیر تاسو مړسی او قتلتم یا تاسو قتل کړسی لإلى الله نو خامخا د الله عزوجل طرف ته تحشرون تاسو را جمع کړل کیږي. خامخا په د خدای عزوجل طرف ته راجمع کړل کیږي. نو بیا کوم باعث دی چې دنیا دومره درته محبوبه ده او د مرګ څخه زغلی سره د دې چې مرګ پر ټاکلي وخت باندې په هر حالت کې انسان ته راځي
کپ جهاد کیه او کپ کور کیه مرګ برازي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة فسبب د رحمت من الله د الله عز وجل د طرف لنت لهم تددوی د فار نرم سوی ولو كنت فظا کچیری توای فظا سخت خویا ترش تندی نیونکی غلیظ القلب سخت زړی لنفضوا من حولك نو دی بخا مخات للی وای من حولك استاد شاو خالصخه فاعفو عنهم تدوی لره معافی وکا واستغفر لهم بخشنور لره وغاړه وشاورهم مشوره وکا ددوی سره فی الامر پخاص و خاص معاملاتو کی وإذا عزمت کلچ دی قصد و اراده وکړل فتوکل علی الله نو بیا توکل وکا علی الله یوازف الله عز وجل باندې ان الله یقینا الله عز وجل يحب المتوکلین محبت کوي د توکل کوونکو سره وبما رحمت من الله د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره ربط او مناسبت دادي بغزوه احد کې صحابه کرام رضی الله عنهم په ابتدایي حالت کې په پریشانی باندې مخسوله یو دا چې د پیغمبر علی السلام د حکم مخالفت وکړي د دې مخالفت په وجه صحابه کرام ته روحاني پریشانی پیښ شوه ځکه صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام عاشقان و او د هغه د حکم مخالفت پر تک ډیر ګران معلومه دي دا سینه ولکه موږ د نبی علیه السلام روضیه ته ولاړې لري خوري پیغمبر علیه السلام روضیه ته ولاړې عکس پیغمبر علیه السلام روضیه ته ولاړې د هو خلق ملګری چې د پیغمبر علیه السلام د دین د ختمولو د پاره لاس پکار داغو ملګری نو صحابه کرام ته دا ډېر لوی پریشانی پیښ شو د دې حکم د مخالفت سره سره کافرانو غلبه حاصل کړل ځینې صحابه کرام په شهادت ورسېدل او خپل نبی کریم علیه السلام هم زخمی شو چې په دې وجه باندې صحابه کرام ته جسمانی مریضي او جسمانی پریشانی پیښ شو نو باقي صحابه کرام روحان او جسمن انتهایی زیات ظاهر شو په دې بیا ډېر پریشان و چې دا دومره پریشانی د ازموش په عمل باندې پیښ شو او پیغمبر علیه السلام هم د ازموش د عمل په وجه باندې زخمی شو نو په دې وجه دوی ډېر پریشان و الله عز وجل د صحابه کرامو د دلجویی د پاره د هغوی د اطمینان د پاره پیغمبر علیه السلام ته را روان آیتونه را نازل کړ چې تا صحابه کرامو سره نرمي کوه صحابه کرامو ته معافي وکړه د خدای عز وجل د طرفه د دوی د پاره مغفرت وغواړه او ته سخت زړی او سخت مزاج مګر دا اندازې داسې ذکر کی الله عز وجل چې پیغمبر علی السلام کې دا صفات ته په خاصه راو حالان کې دا امر دی ودی ته چې دغه طبيعت صحابه کرام سره وکړه لیکن دا سه انداز ذکر کی چې دا طبيعت پتا کې الله تعالی د ابتدا څخه همیشي مطلب دا چې صحابه کرام د عمل دار باید ستاسو زړه کې قدرت او توروالی پیدا نه کی د دوی سره بالکل په اخلاص باندې د اخلاص معامله وکړه او محبت سره وکړه فبما رحمت من الله فبما بسبب باندې رحمت من الله د رحمت من الله د الله عز وجل د طرف یعنی دا د الله عز وجل د طرف رحمت دی لنت لهم چې تدوی لره نرم سوی یعنی خدای عز وجل ستاسو د دوی د پاره نرم کړی دي او پتا کې د دې نرمۍ ماده یې شه مطلب دا چې هر څومره انسانانو کې څومره صفات راځي دا ټول صفات د خدای عز وجل د طرفو ټول کیږي په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کې چې څومره خوبي وي دا ټول خوبي الله تعالی وکړي چنانچه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي
تاسو نیک اعمال کوي د دې نیکو اعمالو په برکت به الله عزوجل تاسو جنت ته داخل کی او الله عزوجل بخپل فضل په تاسو باندې وکي. نو صحابي ورته وایي چې اې د الله پیغمبر په خپل اعمالو مر جنت ته تلایسو. نو پیغمبر علیه السلام ورته یا په خپل اعمالو نشیتله ځکه د سړي خپل عمل دا د خپل نه دی، د دې توفیق هم الله ورکړي. د خپل عمل د کینو خاو الله عزوجل یو چاته د عمل کولو توفیق ورنشي. کله تعالی عمل توفیق ورنصیب دي کنه عمل به د کینو خاو. نو بیا ورته ویل چې تم په خپل عمل جنت ته نشیتلا یو له زوم نسم یوازې د الله تعالی په فضل باندې جنت. نو د الله عزوجل په فضل باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ز جنت ته ځم، نو پر موږ باندې هم د الله تعالی فضل دی. دا پیغمبر علیه السلام کې د دومره بهترین صفات د الله تعالی یې شي. ځکه نو د الله د پیغمبر سره محبت د پیغمبر په اندازه نه دا چې د الله د پیغمبر درجه سره د الله عزوجل درجه ته لوړ کی. فبما رحمت من الله، سبب د رحمت من الله د الله عزوجل د طرفه چې پرتا کړی دی. لنت لهم تدیلر نرم سوی ولو كنت فظا که خدا نه خواستا توای فظا ترش تندین ونکی سخت طبیعت غلیظ القلب سخت زړی یعنی جرد معافی نکولای لنفضوا وخامخاب د اصحابه کرام استاد شاوخوا ټول تللی وای لنفضوا خامخاب غویت تللی وای من حولک استاد شاوخوا څخه لکه غوی بیچارهګان استاد شاوخوا څخه تللی وای. نو په دې صورت کې واغوی د دې فیوزات او برکات څخه برخصي وای او به نصیب سي وای. نفعف عنهم نو ته دوی لره معافي وک، یعنی چې پرتا باندې الله عزوجل دا رحمت وکي چې ته د دوی د پاره نرم دل او ګرځولې او نرم مزاج او زسوان دی پر دوی باندې وګرځولې. نو ته دوی ته معافي وک، معافي ورته وک د دوی څخه د استاد حکم په تعمیل کې کومه کمزوري سوي هغه د خپل زړه څخه وباسه او د زړه د کومي ورته معافي وک. واستغفر لهم او د دوی د لپاره مغفرت وغواړه، یعنی کله الله تعالی په حکم کې د الله تعالی د حکم په عملي کولو کې د دوی څخه کومه کمزوري شوي د هغه په ارتباط د الله تعالی څخه د دوی د لپاره معافي وغواړه. که څه هم الله تعالی د دې څخه مخکې د دوی د معافي اعلان کړي، ځکه مخکنی آیاتو کې دا تیر شو. مګر ستاسو د دوی د لپاره معافي غوښتل دا د دوی لپاره ډیر مفید او موجب تسلی ګرځي او خدای عزوجل ستاسو په وجه په دوی باندې رحم کوي. وشاورهم فی الامر او مشوره وکړه د دوی سره فی الامر په خاصو معاملاتو کې، او بل دا چې په خاصو خبرو کې د دوی سره مشوره کوه د دوی د تطیب خاطر د پاره. دا په دې خاطر ورسره وکړه تر څو چې د دوی د زړونو څخه غم لري شي او دوی په دغه عمل باندې څومره پریشان دي دا پریشانی لري شي. فإذا عزمت فتوکل علی الله، نو بیا د مشورې اخیستلو وروسته اذا کله چې عزمت طاقت وکړي د فیصلې کولو په یو جانب ته کله دوی د مشورې موافق وي که مخالف وي فتوکل نو توکل وکړه علی الله په الله عز وجل باندې. ان الله يحب المتوکلین، یقینا الله عز وجل محبت کوي د هغه کسانو سره چې پر خدای عز وجل توکل کوي. وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. پر دې باندې مفسرینو خراشه تفصیلی بحث لیکلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دلته د دې امر دی چې ته په خاصو معاملاتو کې د صحابه کرامو سره مشوره کوه. مشوره دا الهی امر دی او دا نبوي سنت دی. الهی امر دا دی چې دلته الله عزوجل پیغمبر علیه السلام ته د دې امر کوي چې ته د دوی سره مشوره کوه په کار کې، او د صحابه کرامو صفت دی. الله عزوجل په سورۃ شورا کې
د صحابه کرام او د مخلص مؤمنانو په صفاتو کې یو صفت دا بیانې چې وامرهم شورا بینهم د دوی تر مابین خبرې په مشوره باندې یعنی کوم کار چې کوي دا په مشوره باندې وشاورهم فی الامر د دې په ارتباط باندې مفسرین څو بحث لیکلي اول بحث په دې کې دا دی چې دا د امر او د مشورې د لفظ تحقیق په عربي کې دا شي امر په عربي کې د څو کارو د لپاره استعمالېږي امر د هغه کار د لپاره هم استعمالېږي چې هغه یو عظیم کار وي او د اهمیت وړ کار دې ته امر وایي د الله تعالی حکم تم امر وایي او علماء ته هم امر ویل کیږي اول الامر خاوندان د امر علم تم امر ویل کیږي لکه الله تعالی چې فرمایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واول الامر منکم او امر د خدای عز وجل حکم تم ویل کیږي لکه الله عز وجل چې فرمایي الا ان الامر لله كله ټول کارونه ټول فیصله یوازې الله عز وجل لره او سوره یاسین کې الله عز وجل فرمایي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الذي سمخ او دا غننګ په نور ځایو کې د امر کلمه استعمال شوی ده لکه يسالونك عن الروح قل الروح من امر الله دا د الله تعالی امر او حکم امر په عمومي الفاظو کې چې په قران کریم کې استعمال شوی هغه معاملې ته وایي چې د عظمت او د شان خاوند د معامله وي هغه ته امر وایي نو مطلب دا چې په هغه مسائلو کې چې مهم مسائل وي د خلکو مشکلات سره تړلي وي په هغه کې ته د دوی سره مشوره مشاورت یو د بل څخه پوښتنه کول او د یو کار په باره کې خپل رائے ښکاره کول دې ته مشوره ویل کیږي دویمه مسله دا ده چې د مشورې شرعي حیثیت په شریعت کې مشوره کومه درجه لري فرض ده واجب ده څه شي ده د مشورې شرعي حیثیت دا دی چې مشوره سنت عمل ده او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی چې هغه په ټول ژوند کې دغه امر څورسته مشوره د صحابه کرامو سره نه د پریښود د مشورې شرعي حیثیت دا دی چې اسلامي حکومت لره د عوامو په مسائلو کې مشوره کول واجب دی یعنی که یو اسلامي امیر وي هغه به داسې علما او داسې په کار پوه هوښیار مسلمانان پیدا کوي چې د سره ملګری وي او د عام مسلمانانو د مشکلاتو په حل کې دا وی سره مشوره کوي دا پر د باندې واجب ده چنانچه حضرت علی رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې الله پیغمبر کته نه او موږ یو حکم د خدای او د خدای د رسول په احادیثو کې د خدای په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې پیدا نه نو مشتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې صالح فقها او علما جمع کا د هغه څخه په دغه مسائلو کې مشوره واخله معلومه سول چې په هغه مسائلو کې مشوره اخیستل چې هغه په قران او حدیث باندې ثابت وي په هغه کې مشوره نشته د مثال په توګه یو سړی را ولاړیږي د مانځه په باره کې د چا سره مشوره کوي چې لمونځ وکم کې نه وکم په دې کې مشوره نشته په زکات کې البته هغه کارونه چې په قران او حدیث باندې یا د فقهاو په اقوالو باندې ثابت نه په هغه کې مشوره اخیسته د مثال په توګه حج ته دی اراده ده نو دا فکر کوي چې دا او ګوټ د طرفه څخه سفر وکم یا په تیارې کې سفر وکم یا د موټر د لارې وکم او یا د مثال په توګه د چا سره ملګری سم په داسې صورتونو کې مشوره کول بیا جائز دي دا به رواج د اسلامي حکومت د لپاره د مسلمانانو د مشکلاتو د حل د لپاره دا ور باندې ضروری ده چې دوی به مشوره کوي دوم صورت دا دی د مشورې چې مشوره بسړی د هغه خلکو سره اخی چې هغه به عاقلان وي علما به هوښیاران وي ځکه چې څوک اسلامي علم نه لري هغه په دینی امورو پوهېدلی نشي بیا که چیرې یو سړی عالم هم وي او یا عالم نه وي خو دینداره متقي پرهیزګار سړی وي او په دنیوي سیاستو په دې مسائلو پوهیږي باید هغه خلک په مشوره کې کښېنول شي
مطلب دا چې د تقوا سره سره د اهل کار سړی څخه سړی مشوره واخلي. دا نه د لازمي چې په هر کار کې به سړی علما کښیني. مطلب او بنیادی شی تقوا ده چې سړی د خپل رب څخه ویریږي، د هغه سړی څخه مشوره واخسته سي د هغه کار په ارتباط چې دای په هغه کار کې معلومات لري. مثلا د طب په ارتباط باندې د ډاکټرانو سره مشوره واخسته سي، داسې د انجینری په ارتباط باندې د انجینرانو سره مشوره واخسته سي، یا نور ځینې مسائل چې ملک ته عارضي دي د هغو په ارتباط د هغوی سره مشوره واخسته سي. لیکن هو دا شرط دی چې په دوی کې کوم تقوادار دیندار کسان وي د هغوی سره، د بېدینه کسانو سره مشوره سړی نه اخلي، ولې هغه د خپل خدای سره مخلص نه دی، نو ستا سره به اخلاص د کومې خوا وي. هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مخلص نه دی، نو ستا سره به اخلاص د کومې خوا وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا. تاسو چې کله مشوره اخلي عاقل او هوښیار سړی چې دیندار وي هغه مشاور جوړوي. عاقل سړی چې کله بیا مشوره درکړل تر ډیره حد د مشورې مخالفت مکوي، یعنی بیا به تاسو پښیمانه سئ، په مشوره باندې عمل کوي. او بل دا چې مشوره د کوم چا څخه اخی هغه به امانتدار انسان وي، هغه به ستا سره د دې مشورې د ورکولو په باره کې خائن نه وي. چنانچه حدیث کې راځي د ابو داود حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي المستشار مؤتمن. هغه کس چې مشوره ورسره اخیسته کېږي هغه امانتدار وي، باید ځای د امن وي، د امان وي. فلیشره بما هو صانع لنفسه. نو که چاته مشوره ورکړي د هغه شي مشوره دی ورکړي چې کوم شی د خپل ځان لپاره خوښي، یعنی داسې مشوره دی چاته نه ورکړي چې هغه د خیانت مشوره وي، د ځان لپاره کوم شی خوښي هغه نه ورشي، او هغه شی چې هغه د لپاره تاواني وي د هغه مشوره ورکړي، دا صحیح کار نه دی، دا مناسب عمل نه دی. د دیوبند د بزرګانو د یو بزرګ په باره کې دا مشهوره ده چې د یو هندو سره په مځکه باندې دعوا وه، او ځکه هم قانونن د ده، نو بیا دا هندو ول ورته راغلی چې زه ستا سره مشوره کوم په دا دعوه کې، دا دعوه زه څنګه وکړم؟ نو د مشوره ورکړله، هغه مځکه ځینې وګټل. چا ورته وویل چې تا دا مشوره ولې ورکول؟ ول د الله د پیغمبر د حدیث حیا راته درېدل چې ان المستشار لمؤتمن. دومره تقوا په دا اوسنۍ زمانه کې په خلکو کې وه، دا چې لږ لوړ سي څومره تقوا وه. نو دومره مسله هغه د مشورې د دې حیثیت خبره ده چې په شریعت کې دا تر دغه اندازې پورې ضروري ده. او بل دا چې امیر د مشورې هغه باید د مشورې د ورکولو په وخت کې خپل رایه ښکاره نه کړي، او پر خپل رایه باید اصرار وکړي. امیر باید د مشورې په صورت کې بالکل خالی ذهن وي، چې ملګرو مشوره ورکړله د الله عزوجل د طرفه د په ذهن کې بیا یو شی ورولېږي، بیا به دی په هغه باندې فیصله کوي. او کله چې امیر په مشوره کې فیصله وکړل، د مشورې نور ملګرو ته امیر پر فیصله بیا اعتراض جائز نه دی، نه به د مشورې څخه مخکې تذکیره کوي، نه به د مشورې څخه وروسته تبصره کوي، بلکې بس دا مشوره چې وسول بس دا صحیح. او امیر به د مشورې وروسته بس پر الله تعالی باندې توکل کوي. د توکل معنا هم را روانه ده. نور 3-4 سورته نور پاتې دی، هغه وروسته بیان کو. صدق الله العظیم.